الرحمن الرحيم وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. سورة بني اسرائيل درېمه حصہ د سورت شروع وا. په هغې آیت مبارکه کې څلور آداب ذکر کول او امور مصلحه ذکر کول. تیرشي آیتونو کې دوه آداب او دوه امور مصلحه ذکر کړو. دلته اوس درېم ادب او درېم امر مصلح ذکر کړي او دا متعلق دی د شاته آیت مبارکه سره. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ چې دا کافر ستا د وښکلو منصوبې جوړی نو ته پروا مه کوه او دعا وایه رب ادخلني. دغه شانتې علما ذکر کوي د حسن رحمه الله هغه قول ذکر کړی دی چې دې کافرو مشوره کړې وه د نبي علیه الصلاة والسلام د قتل لپاره د قید کولو او یا د جلاوطن کولو دپاره. الله جل شانه آیت راولېږو د مکې نه د وتلو دپاره او فرمایي علما چې ستا د مکې نه وتل او مدینې ته داخلېدل دا د اسلام د سربلندۍ او د مسلمانانو د فتح دپاره د خیر باعث دی. علما ذکر کوي وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق چې دلته دا صغې دا مصدر میمی دی او د باب افعال نه دی خود دخلا او خرجا د مجرد نه خود دلته مراد د دې ځای نه داخلېدل او وتلی بحر محیط ذکر کوي او اکثر مفسرین فرمایي د دې نه مراد داخلېدل او دندګېدل. بهرحال مطلب دا دی چې د نبی علیه الصلاة والسلام د مکې نه وتلو یعنی مدینې طیبې ته داخلېدل ول او دا قول مروي دی د ابن عباس رضی الله تعالی عنه نه او امام ترمذی رحمه الله په خپل کتاب ترمذی شریف کی ذکر کړي په کتاب التفسیر کی په سند صحیح سره او د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ قول له حضور صلی الله علیه وسلم په مکه کې چې کله ورته امر وشو په هجرت سره نو دا آیت مبارکه نازل شو. بعضی فرمایي چې داخلېدل او خارجېدل یعنی د داخل شه او اوزا یعنی د مکې نه اوزا او بیا مکې مکرمې ته داخل شه په فاتحانه انداز باندې. بلکې نبی علیہ الصلاة والسلام دعا غوښتله چې کله مکې مکرمې ته دوباره داخلېدو او چې کم خاص ملګري هغوی ته هم دا خبره کړې وه خو د دې ذکر خلکو ته مه کوئ او الله جل شانه نه دعا غوښته د برکت او دای فرمایل چې کله زه مکې مکرمې ته داخل شم په داسې حال کې چې دغه خلک ناخبره د پاره د دې وي که چېرته دوی خبر شي چې د نبي علیه الصلاة والسلام مکې ته راځي نو دغه خلک به د جنگ تیاری او د دې مقابله به زمونږ شروع کی نو دغلته کې به د الله په کور کې وینې توی شي او داسې به وشي. خو الله جل شانه دوباره نبی علیہ الصلوۃ والسلام په فاتحانه انداز باندې مکې ته داخل کو او چې کله راغی مکې مکرمه ته
او خانه کعبه کولا وکړه. په دې کې بخاري شریف روایت ته مفسرینو ټولو ذکر کړی دي چې 360 بوتان ول او نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره یو لخت وا علماء ذکر کړی دي. لکه څنګه زوم په دې معاشره کې د افسران دوی سره غلګ پلاس کې اوړه ونه کې ډنډې او هغه لر کړل. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه مکی ته راغی او په مکه کې داخل شو. یا د دین مراد دا دی چې قبر ته داخلېدل او دا قبر نه وتل وروسته بیا آخرت کې معاشر کې. نو دلته دا غم چې الله موږ داخل کې قبر ته سره د ایمانه چې د دنیا نه زو په سره صحیح عقیده باندې د دنیا نه رخصت شو، په کلک او مضبوط ایمان باندې د دنیا نه رخصت شو. او بیا چې کله د قبر نه وتل وي په داسې حال کې وي الله چې جنت ته داخل کا بی حساب بی کتابه، په داسې حال کې چې موږ سره حساب وشي خو آسان حساب را سره وشي ځکه زموږ د ګناهونو زموږ زیات دي، موږ کمزور یو. یا د دا معنی مراد اغستره مفسرینو. یا مراد دا دی که هر ځای د سړی داخلیږي او دنده کېږي او وځي دا آیت وایي. بهرحال مفسرینو ذکر کړي دي چې د دې مخرج صدق د دې معنی ښایسته طریقه باندې وقل رب ادخلني مدخل صدق تو ای رب داخل کې مال را په داخلېدو ښایسته سره او باسي مال را په ویستلو ښایسته سره وجعلني من لدنك سلطانا نصيرا او راکلی مال را د خپل طرف نه غلبه په مدد سره چې مدد وسره وي. علماء دا ذکر کړي هم دي چې کم سړی دا آیت مبارکه دا وظیفه وګرځي او د څه ضرورت الله جل شانو د دې انسان دا ضرورت به دې پوره کوي او دا ازمیل شی آیت دی. زه یو استاد محترم هغه ذکر کړو په خپل به منګو هم تجربه کړې دا اکثر مرګرو ته خودلې شی هم دی او الله جل شانو په داوی کار هغه کم خبر او الله په هغه سر ته رسول. نو اکثر زنانه د دې وظیفو ډېرې دغه یې که نه نو په کار دی چې د سړی د کم شرعي حاجت د انسان د کاروبار دپاره دغه شان د سړي د مشکل راشي او دا آیت مبارکه تلاوت کړي او د دې وظیفه شروع کړي الله جل شانو به دې انسان ته دغه نجات ورکړي او د دې انسان هغه ضرورت به الله څه کوي پوره کوي. نو دا د سورې بني اسرائیل 80 نمبر آیت دی او دا هر سړی کو زنانې هم کولی شي نارینه هم کولی شي. نو خپل د چا څه ضرورت وي موږ ټول ضرورتمند یو، هر سړی محتاج دی، څه مسایل دي، څه سوچونه دي. سړی د آیت مبارکه دا وظیفه کي او د دې مبارکه هغه عالم ذکر کړي دي. نن چې کوم عالم په دې مکه کې دی که مدینه کې دی زمانه هغه نوم د ځای نه ووتو اسرګیری د مکي صاحب هغه چې کوم درس ورکوي هلته موجود دی. د پلارو علم دا هر څه وکړل بیا ورته دومره غربت او فقیري وه چې لکه د رزق دره کې نه لګېد. د آیت مبارکې تلاوت شروع کوو بس یو سړی راغی هغه د ځان سره بوتلو عمرې له حج له چې کله هلته لاړ نو چې کله هلته و نو هغه حرم کې ورته دغه وشو درس یې کوو وی ستا خوښه ده نه چې تا دلته موږ پاتې کړو. هغه یې ولې مې نه ده خوښه بس هغه هلته پاتې شو هغه پلار یې لاړ اوس هغه بچی دی بس دا د څه وجې نه دا د دې آیت مبارکه د لاسه. نو دا آیت مبارکه چې موږ او تاسو وایو الله جل شانو به زموږ مسلې حل کوي. وجعلني من لدنك سلطانا نصيرا او راکړې ماله د خپل طرف نه غلبه په مدد وسره. سلطان ویل کېږي غلبې ته، حکومت او تسلط ته ویل کېږي. نصیر نه مراد طاقت دی چې کله یو سړی یو څیز هغه نافذ کوي یا قوانین د اسلام هغه دی نافذ کوي د ده سره د دوو څیزونو طاقت پکار دی. یو ورسره کلک حکومت پکار دی او دویم ورسره مدد پکار دی. نو په دې سره به بیا مسله صحیح کېږي او شبیر احمد عثماني په خپل تفسیر عثماني کې ذکر کړي دي
چې د نفاذ د اسلام دپاره د حکومت د اصول لپاره د جدوجهد نه بلکې دا اهمه فریضه ده چې سړی جدوجهد وکړي په دې سوچ باندې چې په دې کې د الله دا کم قانون کم شریعت کم دین وي دا نافذ شي. او بیا ذکر کړي که دا قانون د ملک جوړ شوی او که دا آسماني قانون وي او که دا د خلکو په سوچ سره خو چې هغه د اسلام سره برابر وي د هغې دپاره جدوجهد دا پکار دی. د دې وجې نه حدیث کې راځي چې کله د انسان سره حکومت مضبوط نه یعنی مدد ورسره نه نو په ویلو باندې هم کار نه کېږي. او حدیث کې راځي د تفسیر والیزګر کړلی تفسیر خیری کثیر والا چې کله نبی علیه الصلاة والسلام مکی مکرمې ته لاړ نو د الله نه دعاګانې دا کړې وي د کلک حکومت سره د قانون ضرورت چې کله سړی یو څیز یو ځای کې نافظوي نو هلته به دی مدد هم د الله نه غواړي او قانون دا به هم چې د ده سره دا دواړه څیزونه یي بس د ته بیا دا څیزونه میلاویږي. لکه نبی علیه صلات وسلام چې د دین ما معلومه کړي ووایي چې غلبه د دین یا د دین خورېدل دا یوازې نه په زور کېږي خو چې ستا سره هم زور یا هم د سره مددي دواړه کارونه یو ځای شي نو دا به بیا شریعت د هغې قایمېدل دا به راځي. نو دلته ذکر کړي وایي په حدیث کې راځي چې د بادشاهانو په وجه یو څیز نافظ کېږي هغه صرف په قرآن نه نافظ کېږي. مثال د هغې داسې دی یو سړی مثلا موږ درس کو په قرآن کې دا عذابونه دي دا بشارتونه دي بس وایو به نو بس یو سړی به اوري خبره ختمه. خو چې کله ورسره حکومت مضبوط وي او ورسره دا خبره وي نو هلکه وایي که دا کار چا وکړو نو بیا به هغه په رعب کې که هلکه زنا کوم کوړې را الله کوي که غلا کوم لاس رانه کټ کېږي نو هلته پې رعب څه پې رعب د حکومت د طرف نه او څه پې قانون ورسره وي نو چې کله دواړه یو شان دي نو بیا کار به صحیح رواني. نبی علیه صلات وسلام د هغې لپاره دعاګانې کړې وي او بیا الله پاک مکه فتح کړه او بیا راغلل چې کله راغی نو بلال رضی الله تعالی عنه ته یې بانګ ووایه چې کله بلال رضی الله تعالی عنه بانګ وي زه خو دلته بانګ نه یم د بوتانو په ځای کې به بانګ ویم نو بیا چې کله بانګ وي نو بیا دی د خانه کعبې چت ته وختو حالانکې دا زموږ علماو ذکر کړي دي چې د خانه کعبې په چت له پاسه د ضرورت نه ماسوا ختل دا جایز نه دي. خو بلال رضی الله تعالی عنه وایي زه د بوتانو په منځ کې بانګ نه یم اذان بس هغې بیا بره د خانه کعبې چت ته وخېږو او هلته اذان وکړو او دا خبره خلکو په دې تجربه هم کړې ده. هلته چې کومې دا کوترې دا چې پاسې که نه دا لاړې شي بس د خانه کعبې په دې سیټ چوتېږي خو په هغې په لپازه باندې نه چوتېږي. ولې الله پاک د دې یو عزت دی بس هغې ورکړی دی نو دغې ته عزت میلاو دی. نو بلال رضی الله تعالی عنه الله پاک دا یو مقام ورکړی چې هغه دی د اذان موقع په خانه کعبې له پاسه ورکړې وه. ولې چې کله هغه مکه یې فتح کړه او دغلته کې یو عالم ذکر کړی دی خانه کعبې چابې دی غیر مسلمه سره وه وی نبی علیه صلات وسلام اخوا لاړ وی علي رضی الله تعالی عنه ته دی چې دا چابې راکړه هغې چې نه در کوم چې هغه دې څنګه علي رضی الله تعالی عنه واغسته نبی علیه السلام دې خوا رامخ کوي سی چللی وی دا چابې نبی علیه صلات وسلام وفرمیل وی دا چابې دله ورکړه دا به د دوی سره او دا به د همیشه لپاره د دوی سره بس هغه په هغه ځای باندې کلمه ووي او مسلمان شو. که چې نبی علیه صلات وسلام علماو خبرې سخته کړې وې نو پته نه لري چې د به ایمان راوړو که نه. خو چې کله نبی علیه السلام خپله خبره نرمه کړه او ورته ووي چابې دله ورکړه دا به د دوی سره اوس هم د هغوی په خاندان کې چابې سره را روانه ده. الله بعد ما وضع بالصيام عمل توفيق راك اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار برحمتك.